बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू इस्लाम लर्निंग ढेर ورځې بعد درسه واپس رالما یو پریشان ویډیو درته جوړوم ډېر ملګري میسیجونه کوي وایي د سحر او جادو د حفاظت لپاره موږ ته څه وظیفه وښایه نو انشاءالله په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د سحر جادو چې په چا باندې شوي د هغې لپاره به زه تاسو ته وظیفه ښیم انشاءالله دې کولو سره به تاسو چې هر چا څومره څه سحر کړی جادو کړی هر قسمه کړی نو انشاءالله دې سره به بالکل ختمیږي شروع کېدو نه مخکې وړوکی شان ریکویسټ subscribe the channel and press the bell icon مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ راځئ چې شروع کړو بسم الله الرحمن الرحیم د سحر او ماښام لمانځه نه وروسته یو څو آیاتونه زه تاسو ته وایم نو انشاءالله د دې لوستلو سره به تاسو نه هغه عمل ختمیږي په تاسو چې کوم سحر او جادو شوی اول به درې ځل درود شریف ولولئ او بیا به اووه ځله آیات الکرسي یو ځل به سورة الکافرون ولولئ زه به تاسو ته په دې ویډیو کې شوم کم سورتونه چې دي داسې اکثر څوک په نوم باندې نه پېژني نو انشاءالله په دې ویډیو کې به زه بیا تاسو ته وښیم چې کم آیاتونه دي بیا به درې ځلې سورة اخلاص ولولئ درې ځلې به سورة الفلق ولولئ درې ځلې به سورة النص بیا به درې ځله اخر کې درود شریف ووایئ او د دواړو لاسونو په تلو باندې به دم کوئ او په ټول بدن پسې به یې راکاږئ دا عمل به تاسو اووه ورځې کوئ اووه ورځې او انشاءالله تاسو باندې چې کوم قسم له جادو شوی کوم قسم له سحر شوی انشاءالله د خدای په حکم سبا دا ختمیږي ځکه چې دا د پیغمبر اسلام طریقه ده کله چې په پیغمبر اسلام باندې سحر او جادو وشو جبرئیل امین ورپسې خدای پاک راولېږو او هغه ورته دا طریقه وښوده چې دا به ولولي او په دې خپلو تالو باندې به یې شخ کړي او په ټول بدن باندې به یې راکاږي انشاءالله ستانه به دا اثرات ختم شي او تعویذونه رایستل سحر ختمول دا هسې ګپ خبره تعویذونه نه روځي چې راوتی پیغمبر اسلام به رایستی وی ځکه دا نه روځي چې د دې څه دغه نشته دی داسې د راوتو څه چانس نشته دی او نه دا د غیب علم دی د غیب علم صرف او صرف الله پاک سره دی او چې رښتیا شي نو بیا به پیغمبر اسلام رښتیا وی دا نه روځي او ټول شته دی نو انشاءالله زه به تاسو ته ټول دا کوم صورتونه چې دي دا به تاسو ته په سکرین باندې شوم کړمه او تاسو به بیا دا په خپله ولولئ چې په چا باندې سحر جادو شوی نو اووه ورځې دا عمل وکړئ انشاءالله ختم به شي مهرباني